अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मौलवी साहब हालत हम तासु ګورئ इंशाअल्लाह पता कैमरा کې به خلک ګوري چې مولوی صاحب کله آیاتونه شروع کی تر اوسه پورې مولوی صاحب ته دا توفیق نه ملایوي چې خپل عقیده ولي کی اختیار کوي وایي کله سماع الموتات تزي کله عبارات تزي کله په سماع الموت پلان کې دالي کله پلان کې دالي الکه دا دومره ځان ستل کې په آیاتونه به سم خپل عقیده وایي دلایل شروع کا چې رسول الله په دې قبر کې مړل په طریقې دا قبر ته درود سلام ناوري نږدې لري نه فرشتي ورته نه رسي او په جسدي مثالي سره په لای لین کې ژوندې ده اما چې ورنه تاسو کو چې تر په لای لین کې باندې په مثالي کې الله چې چرته غواړي بس زه ان شاء الله چې چرته دا جواب شو راغی دویم نمبر د تعلق د دخول او تعلق د اتصال مخ کې واضح کړل چې دا کیفیت اختلاف ده که څوک په کم یو سره باندې د حیات ویل کی بیا دی وای پیغمبرانو تصدیق کړل په دې کتاب کې لیکل اول نمبر رحمت کائنات د هغه کتاب ده چې دارالعلوم دیوبند په ماهنامه کې قسطوار شای شوی دی وکړه دا کته مال په تو الزام راکې ته ځان ته دیوبند ټول علماء دیوبند هندستان ته غوي ته الزام ورکا دویم په کتاب کې د نشتره چې علماء انبیای کرامو په یې تصدیق کړل د الفاظ د څنګه چې ته پیش کړم په کتاب دروغ وي دا غي عبارت هم نه وي اگر کرامات جدا خبره کوي د جدا خبره کوي دریم بیر دین وي قبر ته په موبایل به ورل لغې سره خبري ګور هغه نه دی چې پیغمبر سره خبري د رسول الله صلی الله علیه وسلم قبر ته څوک سلام لورځي قبر ته نه ورنوځي دلته نه سلام کوي کړه دې نه څوک موبایل بلاو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم روزي مبارک ته لوډ سپیکر کې دا اوس وګم نه دی کنه اوس لیونی دسوي اوس وکړه دا ماته الته کې موبایل ونی سي څنګه چې ژوندې سره قبر ته نه ورنوځي دغه موبایل ته نه ورنوځي بهر کې موبایل لوډ سپیکر کې دغه کې ورته دغه سره ژوندې आवाज اوري هغه په موبایل باندې موري نو دغه واسطه او سببونه دي د پریدین بیا غ سوال کې چې سل کې وغه نه غل جواب نه کړل کوم ورته مخ وایو بیا دین مخ کې نور کاړو سره لیکل شو دروغ وای په نور کاړو سره کله لیکل شو نور کاړو سره هغه مخ شو نه ده سره بیا دی وای یو بدعتي بیان کو نه بدعتيان هم پنځبریان دي 50 بدعت تاسو هم لیکلي دي سلور کاله وشو رساله در باندې قرض ده هغه بدعتيان هم تاسو قبيلين او بزام پسې دغه کوا دا کتاب ژوندې بیا وی ولو انهم اذ ظلموا وای مفتی شفیع صاحب چې سلی کلی دي وای دا زمنه ماغلی کلی څنګه چې په ژوندون کې نبی عليه السلام ته راتلل او ورته ویل د الله رسول زما د پر د الله نه مغفرت سوال وکړه دغه څه قبر ته راتلل بعد الوفات دا هم ثابت تریات نه ثابت شو مار استدلال لپاره سلور کتابونه پیښلا حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم میراوړ صاحب شان وای ندیم نمبر نه منکر د ما درته ولیکل چې نمبر منکر کافر دی او دا غینه پس تل خاموشه دا غینه پس بیلی ما ته وای صحابه قبر ته راغلی وای فلا وربک لا یؤمنون پیش کو ور مولوی صاحب د مولانا نور د مولانا کډو صاحب مولانا په خپل جواب هم وکړو صحابه ذکر قبر ته راتله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ولکن لا تشورون هغه آیات په ولکن لا تشورون کې داخله هغه جواب ورکیم دی پینې بوي ور مولوی صاحب د سره چشمه ورکی شوی دی مړه داش په لک چپ کا کنه زما په نمبر کې د ټیم یار په هر خبره باندې خبره کوي ګوره د لس پیری ما ته یغه ته نو اسپه لس پیری ویل کنه خبره ته ما کده خبره کې زو به تک ورا چوم به د ټیم بند کی پته نه لګي ټول د سره غلي اور یو را پاسې کوم خبره هم قسم د ژوند کې چرته مناظره کتلې نه ده یو خو خالص جګړې تر اوسه په هر خبره ټر د مچ په شان دي لغوه کې دا بیا وای صحابه قبر د دره چشمې دي کنه د نور کې دي د خلکو نه تاسو نه کې ضرورت په دې وګړي پرشتي شته دینه تاسو کې دې نه کې تاسو دا د دې وجه نه کې چې دې مړی غړي بلکې د دې وجه نه کې چې بولا کې لا تشورون کې داخلي کې مال جواب راکې چې د پرشتو په جن نه پي دا سره پرشتو او شهدا په حیات نه پي دویم پولا او ربک رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا فیصله کوله حیات دنیوي ظاهري کې کوله حیات دنیوي ظاهري رسول الله صلی الله علیه وسلم ختم شوه دي مرګ راغله دي الته حیات برزخی جسمانی موجود ده پاګه کې فیصله کوي چې دنیا ور نو د آیات غلط استعمال مکو بیا وای او کړوي هغه جواب خپل ځان وکړو دویم نمبر هغه پس راځي وای د مسلمانانو عقیده دار اولته وسیله پېښه باس په ایت النبی کې شروع ده وسیله پېښ کوي بیا وای کل نفس ذائقه الموت نو بختله په ځان پسې خاندي ته یو آیات د اول خپل عقیده ولیکا چې زه په دې قبر کې په جسدي مثالي سره مړ غنم په جسدي مثالي سره په لای لین کې ژوندې غنم په دې باندې آیات خو سکه حدیث خو سکه ضعیف نه موضوعي حدیث پیرا وړه ستا په خبر قول صاحب پېښ کا ستا مشرانو بیر قاسم نانوتی ته راغی چې ورته دا وای په مونږ دروغ وای د کتاب ورته لیکلي مولانا قاسم نانوتی مولا قادیانی ورته لیکل دا نه دی حق د دې جلد نمبر 1575 دا د بل کتاب دی د دې سفر خاص کم جهان پاک د دې سفر نمبر 111 کې لیکي دی کې وای دیوبندی بریلوی سب مشرک کافر ہے فصریح الفاظ ته زما دغه نتیجې راو بس ته ورته صریح کافر مشرک دا ست بل کتاب د نبی سبا انبیاء او مطلق چوبشه نبی انبیاء او سمای اموات سفر نمبر 539 د دې وجه نه غوي ماته ویل چې لکه سړی ګوره دغه سره کېده نو ما په دې وجه ته نظر انداز کړی وې نن د وحدان په سترګو باندې راغلی په غیر سره ناسو الله دې وکړي چې هدایت درته وشي بهرحال د خپل عقیده ذکر نکړو تر قیامت پورې نشي ذکر کولای کله به عبارت ته زی هغه عبارت باندې دروغ وي یو کتاب چې ما واغستو تاسو وکتل که هر کتاب ته خپل وضاحت کوم نو تر اخره پورې نه پوره کی بهرحال ما ولا تقول لمن يقتل د آیاتونه دوی ویلو مولوی صاحب رسول الله صلی الله علیه وسلم دواړو آیاتونو کې الله واضح کړی دا چې شهید ژوند دی مونږ په حیات النبی کې واسطه رسول الله صلی الله علیه وسلم شهید هم دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبی هم دی مرکوا دو حدیثونه مغه ثابت دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام حیات د دینه په عبارت النسلم ثابت دي په دلالت النسلم ثابت دي او دا د شهدا او حیات د لیکي په واضح الفاظو کې دا د دارالعلوم دیوبند شیخ التفسیر د ابن ادریس کندلوی د دې معارف القرآن جلد 324 وی جمهور علماء کا مسلک یہ کہ شهدا کی حیات جسمانی ہے
इसलिए कि मौत और कत्ल का ताल्लुक जिस्म से है और यही ज़ाहिर आयत का मफहूम है। इसलिए सियाक आयत शुहदा की खसूसियत बयान करने के लिए और हयात रूहानी शुहदा के साथ मखसूस नहीं, वो आम मुस्लिमीन बल्कि कुफार को भी हासिल है। गोरा पदे आयतों के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबारतुन दलालतुन नस्र साबित सो द बाकी अंबिया किराम आयत और सरा दलालतुन नस्र साबित सो और काजी शमसुद्दीन वो संग इबारतुन नस्र कतीवी दरस दलालतुन नस्र कतीवी गोरा देश वादावता हयात हासिल दे रसूलुल्लाह द अंबिया द इत्तिबा द वजला हर कले ची दिव जोन दी अंबिया किराम पे तरीका उला सर जोन दी लके दिस मिसाल है दे स्तूर ता रना हासिल द नूर द वजला स्पोंगमई द वजला ची द स्तूरी तुम रना के स्पोंगमई तुम रना के नूर पे तरीका उला सर दिन जियात रना के दोम नंबर 10 जमा सलाम से पिंज दलील मा हुएला शपगम नंबर दलील से कुरानी तजम कुरान मजीद के अल्लाह रब्बुल जलाल जिक्र कई या अय्युहल्लज़ीना आमनू ए मोमिनानु ला तरफउ अस्वातकुम मौचदवी तासो आवाज़ नखल फौक सौत नबी द पास द आवाज़ द नबी अलैहि सलातु व सलाम वला तजहरू लहु बिल कौल कजार बाज़ुकुम लिबाज़ा सो खपल आवाज दरस नबी सम सर म पजोरा कोई इस खबरी म कोई संग चरियो बल सर कोई दा मुनि से वो सूरह हुजुरात आयत नंबर 2 और तमाम मुफस्सिरीन लिखली दी शदीद आयत हुक्म संग चमक के वो समझे रोजे मुबारक की तौर से आयत हुक आवाज म पजोरा को पदे सर अमाल बर्बादी की वली रसूलुल्लाह सम खपल रोजा मुबारक आयत यो ना मुनि से तमाम मुफस्सिर मुफ्ती शफी से दगली की अनवारुल बयान वाला मौशगली से दगली की मौलाना कासिम ननुती से बरी मौलाना दगली की इब्न कसीर दगली की मौली से फजाइल हज दगली की दा फजाइल हज दे जमा सर मौली से दे पसफ नंबर 135 बन के नूर ने लिखी देखो वली उमा ना करा वही ज़ुल्सलम के अदक आयत नकल के हुई वही ज़ुल्सलम के अदब का वही मामला होना चाहिए जो जिंदगी में था, इसलिए कि हुज़ूर से अपने कब्र में जिंदा है और दक्कत टोल मुफस्सिरीन और आयत में इस्तेलाल करे मक्की हदीस तजा दे बस मोनी से वो अहादीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आगे ने मखिर तदावे मा च अहादीस द आयतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हद तवातुर तरसिल लगा मुतवातिर दी तो कुरान मजीद में दे आयत सलूर आयतुन हुएला नूर में आयतुन दी वो सलूर आयतुन द कुरान ना फजीमन की में दो अहादीस पेश कर शबक दलाइल सु वम नंबर दिन मखी हदीस द मखी जदादर तसरफ दुमरा पेश कोमा च अहादीस द आयतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतवातिर दी और च कला यो मुहद्दिस होय च मुतवातिर दी द दे जमानी मुला और सर इख्तिलाफ के बद इख्तियारी च मुतवातिर पेज रिबना ने अकसाम पेज दा जमान सर अल हावी द इमाम सुयतरी मौला सफा नंबर 555 सफा नंबर 554 दे वही फाकुल हयातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कब्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबर की हुआ वसाइरुल अंबिया मालूमतुन इंदना मालूम दे जमन पर इल्मन कतियन फकतिलम सला लिमा काम इंदना मिन अदिल्लति फी ज़ालिका सकच बदी दलाइल कायम दे जमन पर व तवातरत बिल अखबार पदी बंदी मुतवातिर अहादीस लागली दी वस के दे वही इमाम सुयती दे मुतवातिर न पहचान दो जे पहचान उदा झूठी मो बड़ी बात वाला खबर सो दोम नंबर दामुल्ला इदरीस के अंदर विस दे वही हयातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिक्र कई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात अपने कब्र मुतवार में और तमाम अंबिया किराम के हयात अपने कब्र में इल्म कती और यकीन से मालूम है, इसलिए कि हयात अंबिया दलाइल से साबित है और अहादीस मुतवातिर इस पर शाहिद अदल है। मौलाना इदरीस के अंदर से हदीस मुतवातिर दी दरेम नंबर मुली से दा जमान सरा किताब दे मिरकातुस सऊद पदरी की सफ़ा नंबर 572 बंदी लिखी उसको हम लिख दी वमिनहा मुखालफतुल अहादीसिल मुतवातिरति दाल्लति अला हयातिल अंबिया वही पदे सरा दा हदीस मुतवातिर है तो अंबिया बंदिश के मरागली दागी मुखालफत लाजिमी की दगरंगे मुली से दा जमान सरा बल हवाला व औलुल माबूद सफ़ा नंबर 20 बंदी लिखी वमिनहा मुखालफतुल अहादीसिल मुतवातिरति दाल्लति अला हयातिल अंबिया दे वही अहादीस मुतवातिर च हयातुन नबी बंदी रागली दागी मुखालफत दीन लाजिमी की दा मुली से नज़्मुल मुतनासिर फिल हदीसिल मुतवातिर सिर्फ अहादीस मुतवातिर जमा कर दी दे वही हयातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्री हुआ साइरुल अंबिया मालूमतुन इंदना इल्मन कतियन लिमा काम इंदना मिन अदिल्लति फी ज़ालिका व तवातरत बिल अखबार पदे बंदी अहादीस मुतवातिर रागली दी सिर्फ अहादीस मुतवातिर चिरकल कली अगर बदी की लिखी दा मुनी से जमा सर बल किताब दे सुबुलुल हुदा व रशाद सफ़ा नंबर 355 की लिखी वही हयातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी कब्री हुआ साइरुल अंबिया मालूमतुन इंदना इल्मन कतियन लिमा काम इंदना मिन अदिल्लति फी ज़ालिका व तवातरत बिल अखबार दे वही अहादीस मुतवातिर दी अहादीस हयातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस मुतवातिर दी पदे बंदी माल सवाल पेश ले इंशाल्लाह अहादीस हयातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश को खपल अकीदा वाली कबल समा तरह के पटवे में शर्मेगा पे इबारत तो मजे समाउल होता तुमने बाकी बिया मुहाजरा हो इंशाल्लाह वो हयातुन नबी तराश कला हयातुन नबी तराशी बियाती वो तख्ती बिया समाउल होता स्टेशन मालूमी की ना गरीब आता खबर के असे यातून जबर मा सरत तनकी वो कचित यातून चिशले पेश के जब तक पेश कोल मर मुनकर तो यातून पेश को मा वे खपल अकीदा ख़ारा के ऐसे बदमा अकीदा ख़ारा द माता बजरगाव पेरी हुई दमा अकीदा दकदा ची द मर्ग रागले दे द मर्ग नबात होता हयात हासिल ले हयाती बरज़खी जमा मा स्टा स्टेज वाले और बाकी अकीदा बंद इस्तामा शर सपेड़ा वाले वे अकीद बरज़खी दे इस्तामा शरी दुनियावी दे सपेड़ा उच्च तक कना वे जरा दर तप्पड़ मारे पदी के लिए जमा मा खपल अकीदा 15 बैंकड़ी तखपल अकीदा पर खुद जमा का बरज़खी मा पोशे मा दुनियावी तो यातून पेश के दुनियावी बांधे दे वे अलत मोबाइल उड़ी ची मोबाइल दी ने भी उड़ो अलत पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असबाब से दी
اسباب شته دا قبر خو په لري کې وسره دي سلو دیوان نه دي اسباب شته تبه ماته معیار د اولیت په متعین کې بل لته چې ته حیات منی مکتسبو د حیات چې کنه ته د حیات ماهیت ته د ماهیت درې معنی دي مکتسب برته اوسه حیات ماهیت ته د ماهیت درې معنی دي درې معنی غانې وو کې به باقي کې مراتب دي د حیات بیا چې د په مرتبه ده ماهیت مخلوطه کې وي ماهیت مجرده کې وي او کدا د په ماهیت مفرده کې وي یا مجرده او ته بدل کې وي درته وي مکتسب بیا ته پته چې ماهیت کله چې دا مقید شي په قید سره نو دا چې د تعبیر په پر سره کېږي فرد حقيقي بیا وي که فرد اعتباري وي که فرد حقيقي فرد فردي وي فرد حسي وي فرد نوعي وي فرد جده شخصي وي او که فرد صنفي وي په دې کې برته وي مفتی بعد دا وي نرس دا وي چاپی کا ان شاء الله دا به وي آیت شورله دا غمل واړي بیا ته مفتی لک سر کا حیات دنیوي مفتی حیات دنیوي او برزخي یو شی غني کې فرق نه که حیات دنیوي برزخي یو شی غني نو شیئین چې کله شی واحد غني وي به کې په اعتبار مجانست کې یا مشاکلت کې یا مماثلت کې یا موازات کې یا مساوات کې په دې کې وي او کته چې نه جدا شی دی نو بیا په دې کې چې تقسیم منه نو ته تقسیم پکې وي غیر پکې که پکې وي نو بیا چې ده کله ته تقسیم پکې په دې کې نو درته بیا وای چې بیا دا شی دی قطعی منه کدا ته چې نه دا کسری دی او کته چې نه دا کسری منه بیا دا وای مخ وای کته چې غیر پکې دی نو بیا برته دام وای چې دا وهمي دی او کدا عقلی دی دا برته ته ځنت علمي مونږ دا هي تنقیح وکړه سره تنقیح په چلم نه پويږي بیا وای کنه وای انور کاډوي سره لیکل نو شي الګه پوسټ په ورکو انور کاډوي راغوخته چې شي راغوخته و پوسټ ورکو وای مناظر راغله وای مار ته چې من منکر نه من منکر کافر دی ستا مشران د من منکر دی وای روح نه دی وتله مرګ دی ته وای چې روح وزي ستا مشران 50 حواله ته خیمه وای روح نه دی وتله دارنګ مال راکستا په 50 کتابونه چې کوم لیکلي وای روح نه دی وتله دا ټول کتابونه کې لیکلي چې دا په اتفاقي تعریفات ضرورت نشته مرګ دی ته وای چې روح دی ستا مشران لیکلي وای روح د سره وتله نه دی نو راته د مرګ منکر وای ولکن لا تشعرون صحابه وسکوي بیا ویل کړه چشمي چې دی ملائکه ته پته نه فضل الرحمن مولانا د پیغمبر نه تاسو کوي نو پیغمبر جواب ورکوون دا په پیغمبر د مشورې سره لپاره کوله اصل دولت خو شوی مشوره وسره کوله او تاسو چې سلام کوي او پیغمبر جواب ورکړي جواب ته پويږي نو او پیغمبر ستاسو سلام نه پويږي نو چې جواب درکړي د الله بنده دی وای حیات دنیوي ختم شي نه ستاسو کتابونه کې دي راګه موتی محمود راګه دی وای حیات دنیوي بيخي ختم شي نه دی وای وکیدا آپ سے سمجھیں کہ اطہر سے وہ تمام اعمال و اعمال بدرجہ ختم مکمل صادر ہوتے جو دنیوی حیات میں ہوتے تھے اس پر علماء اہل سنت کا اجماع البتہ یہ بات ایک مرتبہ حیات بالکل یہ مرتفع ہوئی اور پھر عود کرائے یہ صرف مستور ہوئی مرتفع نہیں ہوئی 170 اور اس سطر الحیات کو ہی موت کہا جاتے موتی محمود جلد 3 صفحہ نمبر 170 دیو اس سطر الحیات کو ہی موت کہا جاتے دیو مرد دسر روح وتل نہ دے او اسلام شروع ته قاسم نه فيها کړو منا قاسم نه توي حیات دې سيادي برزخيه واقع نه وي ته څنګه چې ژوند ختم شي اسلام شروع کنه چې د قاسم نه نتی پته پرود سره عمل وکا او قاسم ته وي سره مرګ روح وتل نه مرګ راغلن ته څنګه وي دی وي وي د حق قاسم نتی باندې پته لګول راوړه دا کتاب تروله دا دروغ وي هغه چې لګول چې څوک د کامیابی پدې کې دا پته وخیا دی وای دا چې دینو ما ته وی چې کذابه زته ته چې لعینه ملعونه د علماء دیوبند دفاع وکا کذاب ته کذاب ستاسو یو مشر چې بل باندې کور پته لګي ستاسو یو مشر په علایین کې د قران سنت ثابت نه بل وای څوک په جسد نه بهر منی بریلې ده کوم یو پکې کافر ده کذاب دې دفاع تو کومه کذاب مو آیا بیا وای د پنځ پیران زما سره بيتو کړه چې دا غیر څه دي جمعیتیان سره بيتو کړه چې دا سړی ته یریږي او ځل خلاصې پرې دا مړه ټول زما خبره بيتي کې ستاسو په فیسبوک کې وای دې په زړه راولې ده وګوره مفتي ادمي کې کې ته تکلیف کې ویلې دي کنه بیا ولا تقولوا للشهيد ولا تقولوا من دين شو الشهيد هيئه ثابت شو كده الشهيد هيئه دين ثابت شو ده دي سره شهيد هيئه سيجي بس سره ثابت شو عباره النصر وكده تي بس سره ثابت ته لك صبر کا ته ثابت شو الشهيد آیات ثابت کې بیا د دین په جدينو د نبی حیات هم په د نصر د نبی سره شو دا مشر دی وای وکیدا ما ته وکیدا د غرمګي د اصول د ابيات راوړل د وکیدا ته د کتاب پیش کړ معرفت القرآن د پیش کړ بخلاف شهدا کے موضوع ان کی ارواح کا ان دنیوی ابدان سے تعلق منقطع ہو جاتا ہے اور ان ابدان کو چھوڑ کر ابدان جنت سے تعلق ہوتا ہے شهید جوان دا ده چې روح وزي د ابدان جنت سره قائم شي دا قاسم ته وي د شهید روح وزي جنت د ابدان جنت سره نو چې په دغه آیات باندې شهید لکه آیات باندې نبی لم دغه آیات باندې کنه نبی لم دغه آیات باندې کنه نبی له یو شان دی باندې او دغه له بل شان آیات کامل له نبی هغه اربعه اتم ده خو بیا بدای چې دغه شان دي څنګه نبی هغه روح وتله ده دغه شان شهید مته شهید هغه بل چې زمينه اسلام شروي چې دغه آیات نه شهید په آیات باندې سلا د پیغمبر کې دغه آیات بوله بیا باندې بیا وي دغه خاص کم جای پاکه پوکو د الله بندا دا مودودی کتاب ده بیا پوښتنه مودودی کتاب پیش کوا خطبات نه جمع کړی د خلکو واقع او بیا پدې کې لیکل چې حیات کبدې کې بکم حیات پتوله ګوري غستا غیا ته چې د قبر نه تسبقونه شاه منصور غیا ته انبیا شاه منصور کې د قبر نه ته 15 سپاری ویلې پاګې د کو پر پتوله پوښوي بیا وایي
وکړه ویلا تر پاسواتو کوم د الله بندا دا غینه دا ثابت کړه تر پاسواتو کوم دا ثابت کا چې حیات دنیوي ده د الله بندا زوستانه برزخی کې ستر دما جګړه نشته ته دنیوي د څه وای دا اوستا کتاب ده د څه وخه دا ستا کتاب ما ته وکړه لا تر پاسواتو کوم کې بدا وخه چې حیات دنیوي چې متي د حیات دنیوي قایل دنیوي لفظ بخه نفس حیات کې خو جګړه نشته ته په نفس حیات کې ما سره جګړه کې بل ما ته وای احادیث د حد تواتر تر رسیدلې دي چې حدیث د حد تواتر تر رسیدلې په سمال د آیات نبی باندې استاد مشر وای حیات الاموات بے وہی چې په دې مسله کې د اختلاف اس قسمات سے معلوم شو ویسے اگر کسی کو لڑنا بڑھنا اور اپنی دکان چمکانا مقصود مطلوب ہو تو دوسری بات ہے بہرحال میں نے غیر جانداری غیر جانبداری و بے تعصبی سے کام لیں کہ اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں کیا یہ مسئلہ عقد ضروری سے بے وہی نہ عقد ضروری سے نہیں بیا وہی مسئلہ الموت کے دل صفائی کے لیے دا ضروریات دین نہ بلکہ دا فرعی مسئلہ دا وکدا دا کتاب میں ہوئے کنا بل دا چې دا متواتر ہے نو تقسیم د تواتر مری ہے چې دا متواتر ہے مفتی صاحب چې د تواتر نه کوم شی ثابت شي دا هغه منکر با یا په هغه پوسره هغه ته بیا مال یعنی یا هغه ته پزول خبر کول ابا کافر نه تقسیم وي دا حیات الانبیاء دا خبره چې دا کنه دا مال یعنی مسائل من حسن اسلام المرء ترک مال یعنی دا وي ان کا تحقیق کرنا ہمیں مکلف ہے لہذا اپنے اوقات کو ان مسائل کو معلوم کرنے میں صبر کرنا نہیں چاہیے وہ سما دا ویا چې دا تا دغه نه دي ځکه دا وي دا اصل پتاوي والا وي په دې کې په پریوتل خپل ایمان خراب ولدي صرف نفس ایمان پکار دي چې حیات په دې په تفصیلاتو کې رکھنا اس کی تفصیل نہ منصوص ہے نہیں اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے اور اس کی تحقیق کہ ہم مکلف ہے مجھے تو خطرہ ہے کہ اسے تخمین میں پڑھنا گستاخی نہ ہو او ته دا دغه شی ثابت ہے دلته ستاره مشر بیا تا وې ها تا چې ما ته دا خبر وکړه چې قاری طیب سیب وای چې سینه شچره هغه ته پته نه و ستاره مشر کتاب دی حضرت مولانا ہے محمد قاری طیب کے طریقے ان کا آواز اور اس میں دو باتیں قابل غور ہے سید عنایت اللہ شاہ صاحب کے متعلق ان کا فیصلہ کہ وہ نبی کی منکر نہیں سید ہے وہ نبی کی منکر نہیں سادہ مشرق قرار کو دویم ولی چې تمام مشر حیات برزخی منو حیات برزخی څوک منکر نہیں بیا کہ یہ مسئلہ کوئی اساسی مسئلہ نہیں یہ مسئلہ کوئی اساسی مسئلہ نہیں او ته د حد تواتر سره قاری طیب ته کافر مو یا د الله بندا د خپل دکانداري چمکاول لپاره ځان ته مناظر اسلام ویل لپاره هغه کوم ختم کړي هغه دغه ته مکینه ولې خلکو وستیل خرڅو سوته وي هغه ډاکټر زین تیل خرڅوا بس دغه غم سخاتیل په خلکو خرڅه د خدای مسلمانه د خلکو علماء دیوان د کافر مو یا حاجی سخاتیل په خلکو خرڅه بیا د مو د قیادونه نه دا قیادونه نه بلکې تعرض ما مخکې راکم سوا مخکې ما سره بل کتاب د چې ندیم نمبر نمون کړي والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حی عیسی السلام په ما مرګ راځي ندیم مون کړي او یا د جماعت په کافر کیږي والسلام علی یوم ولدت و یوم یموت و یوم ابعث حی یحیی السلام په ما مرګ راځي ندیم مرګ نه مانی ابراهیم علیه السلام والذی یمیتنی ثم یحیین لیکن ندیم مرګ نه مانی کنه ما سره د مرګ په معنا باندې مرګ مانی مرګ چې کوم معنا معنا به د مرګ بیا باغ مرګ مانی چې کوم جمهور کوي واعبد ربک حتی یاتیک الیقین الله پیغمبر ته عبادت کو چې مرګ در باندې راشي لیکن ندیم وای مرګ ناراضي پیغمبر د پر حیات ذاتی دی مرګ ناراضي انک میت و انه میت دا لسم نمبر دلیل یو لسم ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون دو لسم نمبر د دین منکر شي زما سره چې دی لسم نمبر دلیل وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل او مات او قتل انقلبتم پیغمبر بارے قرآن میں مرګ راضي لیکن ندیم مرګ نه مانی نو څه به دي جوابونه راکته چې مرګ منم نو زم حیات منم په حیات باندې چې دلیل و دا پزولی او ته چې پس چې ما دایما حیات زمانم کته چې مرګ منم د مرګ مان رسم تدا کا او سره حیات امونه کومه خوش